أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دا سورة مائدة دا آیات سلور شپنځوسم نمبر آیات دی. نو پدې کې الله پاک و مومنانو ته و نبی علیہ السلام ته دا وحی کړی دي چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو من یرتد منکم هغه څوک چې د تاسو څخه مرتد سي د خپل دین واوړي من یرتد منکم عن دینه هغه څوک چې په تاسو کې د خپل دین واوښتي دین پرېښوي مرتدیدان دې ته ویل کېږي چې د الله د کتاب په مقابل کې د نبی په سنت په مقابل کې د امام قول منی د شیخ الحدیث قول منی د مناظر الاسلام قول منی دا هم مرتدوالی دی چې ایو څوک یو مسلمان د الله په دین پوي هغه مشت د الله قرآن پیش کی د نبی او سنت پیش کی مرته علاقه یا مرسیو دیوبندیانیو مش الیادیسیو مش پنشپیریانیو مش پلانا ډالیو هر هغه ډاله چې د الله په مقابل کې د الله دین پرېښوي هغه غوره کوي دا هم په دې کې شمار دي. الله وایي فسوف یأتی الله ژر دي چې الله به راولي بقوم یو قوم یحبهم چې هغه به مینه کوي د دوی سره ویحبونهم دوی به مینه کوي د هغه سره یعنی الله به داسې قوم راولي چې هغه به د الله سره مینه کوي او الله به د دوی سره مینه کوي. نو زما ورونو چې کوم څوک د الله د قرآن سره مینه کوي د نبی د سنت سره مینه کوي هغه قوم چې اسلام یې پرېښوي او شیطوب یې خوښ کړي هغه خلک چې اسلام یې پرېښوي د الله قرآن یې پرېښوي سنت یې پرېښول دی یو ځان ته خپل جماعت خوښ کړي چې وایي موږ اهل سنت یو موږ دیوبندیان یو موږ بریلیان یو موږ سیفیان یو موږ اهل حدیث پلانا د مؤمنانو یو صفت دا دی ذلتن چې دوی به ډېر نرم زړه وي علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې د مؤمنانو په باره کې به ډېر نرم وي. اوس که چیرې موږ وشیګانو ته مسلمانان ووایو سنیانو ته موږ مسلمانان ووایو و دیوبندیانو ته موږ مسلمانان ووایو اهل حدیث ته موږ مسلمانان ووایو و تبلیغیانو ته موږ مسلمانان ووایو نو دا خو په خپل افاظ کې سره اور اوبه دي نو دا خو د آیات سره
او ټکر دی. که چیرې مؤمنان وي، مؤمنان صفت دا دی چې الله په خپل قرآن کې بیان کړی دی چې دوی به په خپل افس کې ډېر سره او نرم دل وي. پنجپیری د الیادیسو دشمن دی، دیوبندی د بریلي دشمن دی، جماعت علماء اسلام او د صوفیانو دشمنان دي، شیعیګان او د سنیانو دشمنان. که چیرې دا ټوله د الله پر قرآن باندې ایمان وي، هغه به په خپل افس کې یو مسجد وي، د جمعې لمونځ به یې وي، د اخترانو لمونځ به یې وي او عیدګاه به یې وي، ځان ځاني به نه وي. بل به چې عزتن دوی به سخت وي علی الکافرین پر کافران. نن سبا دغه چې کومې فرقې دي، مذهبونه دي، دا په خپل افس کې دومره قدر دشمنان دي تر کافرانو زیات، او د یهودو د نصاراو د هندوانو څخه زیات کار دی په خپل افس کې سره دشمنان. الله وایي اعزتن علی الکافرین، دغه مؤمنان مسلمانان به سخت پر کافرانو باندې یجاهدون، دی به جهاد کوي فی سبیل الله، په لار کې د الله. ولا یخافون، دی به نه بیریږي لومة لائم، د یوه د ملامتیا، د هېچا د ملامتیا څخه به نه بیریږي، د مذهبو څخه به نه بیریږي، د مسلکو څخه به نه بیریږي. او که بیریږي صرف د یوه رب څخه به بیریږي. د الله قرآن به زده کوي، هغه به بیانوي، که یو آیات زده وي که دوه زده هغه به بیانوي. دا اصلي او د مسلمان کار دی. سنت به او د نبي بیانوي. ذالک دغه په خپل افس کې او نرموالی او د ملامتیا څخه نه بیریږي. ذالک فضل الله، دا فضل د الله دی، یؤتیه ورکوي من هغه چاته شاو چې وغواړي. الله پاک هغه چا باندې فضل کوي چې هغه د الله و دین ته غاړه ایښي، د نبي و سنت ته غاړه ایښي. والله والا چې دی واسعون، وسعت والا دی او پراخي والا دی، علیم پوه دی. انما بشکا ولیکم ستاسو دوست دی اے مومنانو مسلمانانو. انما ولیکم الله، ستاسو دوست ستاسو کارساز و مددگار الله دی، ورسوله او رسول صاحب. په دا دوو کې خیر دی، د الله قرآن د نبی پر طریقه به ځو، سنت به موږ هغه خپلوو، د بدعاتو څخه به انکار کوو، د شرکیات څخه به انکار کوو، د کفریات به انکار کوو. او بل ومن هر هغه څوک یتول الله چې هغه دوستي کوي د الله سره، د الله قرآن ته په زړه کې ځای ورکړي، د الله قرآن یې ومني، ورسوله د الله د رسول پر طریقه باندې روان شو. نو والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دي، فإن پس بشکه حزب الله، دا د الله جماعت دی، دا د الله ډله ده، هم الغالبون، دا به غالب وي. هغه خلک چې هغه د الله په قرآن باندې پسخن وي، ځان ته خپل او ډلې شي دي. زما ورونو په اسلام کې ډله پیدا کول، ځان ته امیر پیدا کول، دا د اسلام په خلاف دي. دا چې دي دا خلک چې دي مرتدوالی کوي. یو به امیر وي د ټولو مسلمانانو، ځان ته به بل جماعت نه جوړوي، د ټولو به د الله په قرآن فیصله کوي. ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، څوک چې د الله په نازل شوي کتاب فیصله نه کوي، دا کافر دی، دا ظالم دی، دا فاسق دی. بل ځای الله وایي چې وما یجحدوا بآیاتنا، الله زموږ د آیاتو څخه انکار نه کوي مګر کافران، ظالمان. باید چې موږ د الله قرآن ته غاړه کښېږدو، په هغه سره عمل وکړو، دغه فرقې ختم کړو، دغه د مذهبو فتاواوې ختم کړو،
د یو رب کتاب را مخته کو په هغه ځان پوه کو او تر بله پرې ورسو د هغه کتاب د ذالک الکتاب لا ریب دا د الله قرآن دی شک پکې نشته نور په ټولو کې شک دی که شیعیګان دي که سنیان دي که دیوبندیان دي که بریلیان دي په دې ټولو کې شک دی هغه د خپلو خواهشاتو په مطابق یې دین جوړ کړی دی باید چې موږ د الله په قرآن عمل وکړو په خپل آپس کې سره مینه وکړو یو قرآن ته غاړه کښېږدو او د نبیو سنتو ته غاړه کښېږدو الله دې موږ ته وس توفیق راکړي چې پر دغه اسلام پر دغه قرآن باندې او د نبی پر سنتو باندې عمل وکړو او الله رسه او راضي شي